بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون یقینا هغه کسان چې کفر کړي برابر دی په دوی باندې ویرول ستا دوی لرا او نه ویرول ستا دوی لرا ځکه چې دوی ایمان نه لري. لما ذکر خاصة عباده و خالصة اولیائه د دې ځای نه تر هغه ځای پورې چې سواء علیهم علامه بیضاوی رحمه الله یو شپږ مباحث ذکر کړي. اول بحث د دې آیت کریمه مخکې سره ربط څه دی او یو اعتراض او د هغې جواب دا به لما ذکرنه ذکر شي تر و ان من الحروف التي شابهت الفعل پورې. دویم بحث ان د حروف مشبه بالفعل نه ده نو د حروف مشبه بالفعل سنا سے تفصیل به ذکر کی د و ان من الحروف التي شابهت الفعل نه. دریم بحث د ان فائدہ به ذکر کی د ان فائدہ صدا دا به ذکر کی هغه ځای نه فائدتها تاکید النسبه و تحقیقها. څلورم بحث الذین دا اسم موصول له د دینه مراد خاص خلق دي که عام خلق دي مراد دي. دا به تعریف الموصول اما للعهد او للجنس دی کی ذکر کی. پنځم بحث معنا د کفر د کفرو ماده کفر دی. کفر څه ته وایي لغت کې شرعي او اصطلاحي معنا یې څه ده دا به ذکر کې الکفر لغتن ستر النعمت. شپږم بحث د آیت کریمه نه د معتزله استدلال په حدوث د قرآن او د هغې جواب دا به ذکر شي واحتجت المعتزله بما جاء في القرآن بلفظ المزي. ستاسو دا عبارت شپږ حصې. اوله حصه د ما قبل سره ربط د آیت د ما قبل سره ربط دا دی مخکې الله تعالی خاص بندگان ذکر کړه او خالص دوستان او د هغوی هغه صفتونه هم ذکر کړه چې د هغې صفتونو د وجې نه دوی د هدایت او د فلاح اهل ګرځېدلي دي. نو ورپسې د هغوی ازداد ذکر کړه چې کم سرکش دي خبیث خلق دي چې هدایت ورته فایده نه کوي آیاتونه او پیغمبران دوی ته راشي خو دوی ته هیڅ فایده ونه کي. دا یې ربط شي. لما ذکر خاصة عبادی هر کله چې ذکر کا خاص بندگان دادا و خالص اولیاء یو خالص دوستان دادا بصفاتهم التي په هغې صفتونو ذکر کړه احلتهم الهدى والفلاح چې دوی د هدایت او د فلاح اهل ګرځولي دي. نو عقبهم ورپسې کړه د دوی پسې ازدادهم د دوی ضد خلق العتاد ناپرمانه خلق جمع د عاتی ده المرده سرکش خلق الذین لا ينفع فیهم الهدى چې ګټه نه رسوي دوی ته هدایت ولا یغنی عنهم الآیات والنذر او آیاتونه او پیغمبران د دوی نه اسم نشي د پکولی هغه خلق یې ذکر کړه ورپسې. ځکه لکه شی چې څنګه حمل کیږي په نظیر همدارنګې حمل کیږي په ضد باندې هم. دلته اعتراض دی. اعتراض دا دی چې دقه شان د نیکانو خلکو حالات ذکر شوي او بیا د بدانو ذکر شوي او دویمه جمله په اوله جمله عطف کړې ده ان الابرار لفی نعیم
دا یوه جمله شوه د نیکانو خلکو حالات. وان الفجار لفی جحیم دا دویمه جمله شوه د بدانو خلکو حالات. او دا دویمه جمله یې هلته په اول عطف کړې ده ځکه ما به الاشتراک هم پکې شته او ما به الامتیاز هم پکې شته. من وجهین اتصال دی او من وجهین انفصال دی او د عطف دپاره دا ضروري ده. من وجهین اتصال دا دی چې د ابرار او فجارو دواړو حالات مرتب کړي دي په اعمالو. مخکې د اعمالو تذکره ده نو که چا اعمال ښه کړي دي هغوی به په نعمتونو کې وي او چې چا اعمال بد کړي نو هغه به په جحیم کې. نو ما به الاشتراک دا دی چې دواړه مرتب دي په اعمالو. ما به الامتیاز دا دی چې ان الابرار لفی نعیم د مخکې خبرې د منونکو دي و ان الفجار لفی جحیم دا د نه منونکو حالات. نو ځکه هلته عطف نو سوال دا دی دلته متقین ذکر شو چې هغه ابرار دي او ورپسې چې کوم دی کافران ذکر کوي ان الذین کفروا دا فجار دي. نو ما بالامتیاز او ما بالاشتراک دواړه پکې شته. نو که دا دویمه جمله په دې اوله باندې عطف شوې وی نو دې کې به څه بدي وه؟ سوال باندې تاسې پوه شوئ؟ دې جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې دلته مخکې جملو کې چې کومو کې د متقیانو حالات ذکر شوي او دې جمله کې تباین دی. تاسو په دې پوه شئ؟ کامله انقطاع ده پکې. ولې؟ ځکه مخکې د متقیانو حالات نه دي ذکر شوي. مخکې د کتاب حالت ذکر شو چې دا کتاب کامل کتاب دی او هدایت دی د متقیانو دپاره. یعنی متقیانو د دې کتاب د رڼا نه فایده واخیسته. نو مخکې د کتاب ذکر دی او اوس د چا ذکر دی؟ د کافرانو د کتاب د نه منونکو ذکر دی. پې پوه شوئ؟ نو دلته مخکې جمله او دې جمله کې تباین فی الغرض دی. څه دی؟ تباین فی الغرض دی. نو کمال انقطاع شو نو ځکه دا په هغې عطف نه کړ. اول ته ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم هغه دواړه مرتب دي په بیان د اعمالو باندې. نو هغې کې اتحاد فی الغرض دی. تاسو په دې پوه شئ؟ څه دی پکې؟ اتحاد فی الغرض دی. نو ځکه هلته دویمه جمله په اوله جمله باندې عطف کړه. پې پوه شوئ؟ او عطف یې نه کړه قصتهم قصه د دوی په قصې د مؤمنانو لکه څنګه چې عطف کړې ده په دې قول د الله تعالی کې چې ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. ولې؟ لتباینهما فی الغرض. ځکه د دې دواړو قصو په منځ کې تباین فی الغرض دی. په ان الاولی اوله قصه سیقت روانه شوې ده لذکر الکتاب و بیان شانی د دې دپاره چې د کتاب تذکره وشي او د کتاب شان بیان شي. والاخرى مسوخة او دویمه جمله روانه شوې ده لشرح تمردهم چې تشریح د سرکشۍ د دوی وکړي و انحماکهم او د دوی د ډېرو ورننوتو په دلال په بېلاریتوب. پې پوه شوئ؟ دویم بحث د حروف مشبه بالفعل التفصیل. و انا کلمه د انا من الحروف التي د هغې حروفونه ده شابهت الفعل چې مشابه ده د فعل مطلق سره یا د فعل ماضی سره چې مطلقی که متعدی او که لازمی. مطلق نه مې دا مطلب دی. پس کې ور سره مشابه ده په عدد د حروفو کې او په بنا علی الفتح کې او په لزوم د اسماو کې. فعل نم وروسته اسم راځي دی نم وروسته اسم راځي. و اعطاء معنی او دا فایده کوي حصول د معنا په اسم کې. تاسو په دې پوه شئ؟ والمتعدی او دا مشابه ده د فعل متعدی سره د مطلق فعل سره نه د فعل متعدی سره خاصتا فی دخولها علی اسمین چې دا داخلیږي په دوه اسمونو لکه فعل متعدی چې څنګه داخلیږي په دوه اسمونو. پې پوه شوئ؟ ولذلک اعملت عمله الفریدا دفع د اعتراض. خلاصه د اعتراض دا د هر کله چې دا
مشابه شو د فعل متعدی سره په دخول علی الاسمین. نو فعل متعدی خو اول طرف او دیم ته نسب ورکوي، په کار ده چې دام اول طرف او دیم ته نسب ورکي. دا څنګه مشابهت شي؟ دا خو اول ته نسب او دیم طرف ورکي. دې جواب کوي دا مشابه ده، هغه مشابه ده. نو هغه اصل شو، دا فرع شو. نو که دې تم مقشان عمل ورکو نو تساوی د چا برش پرې به د اصل. شمه ویلې ده، شمه چا ویلې ده؟ شمه چا ویلې نه ده، تاسو کې هم نه ده ویلې. دا حال دی. شمه کې دا خبرې ډېرې ښایسته دي. شمه پې پوه شوئ؟ نو داسې چلې وکړو چې ترتیب یې بدل کړه. تقدیم د چا یې وکړو؟ منصوب یې وکړه په مرفوع باندې. پې پوه شوئ؟ ولذلک دې وجې نه وملت عمله الفرعي چې هغه نسب د جز اول دی او رفع د ثاني ده. ایزانا خبرداری ورکړه بأنه فرع فی العمل چې دا تابع دي په عمل کې. دخیل پیخي ورننوتي دي په دې کې، کنې حروف خو عمل نه کوي. وقال الکوفین، د کوفینو د بصرینو په منځ کې یو اختلاف دی، هغه هم ذکر کوي. هغه دا دی چې انه خو نسب ورکوي اسم ته، او دې خبر طرف چا ورکړې ده؟ دا خبر چې مرفوع دی دا په خپله په خبریت مرفوع دی که په انه مرفوع دی؟ نو بصرین وایي انه دوه کاره کړي دي، اسم ته نسب ورکړی دی او خبر ته رفع ورکړی دی. دا څوک وایي؟ بصرین. او کوفین څه وایي؟ کوفین وایي نه، انه یو کار کړی دی، اسم ته نسب ورکړی دی او خبر مرفوع دی په هغې مخکنۍ رفع باندې چې په کومه باندې پخوا ده دی نه، ځکه مخکې مبتدا او خبر وکړه. کوفین په خبره باندې پوه شوئ؟ وقال الکوفین، کوفین ویلی دي الخبر قبل دخولها، خبر مخکې د دخول د دینه کان مرفوعا بالخبریت، مرفوع بالخبریت وهیا، او دا خبریت بعدو رسته د انن هم باقیتون، باقی ده شته کنه، مقتضیت للرفع، مقتضی ده د رفع، قضیت للاستصحاب، او دا غوښتل د استصحاب غوښتل دي د استصحاب. استصحاب پیژنئ؟ ابقاء د الآن په ما کانه، ابقاء د الآن په ما کانه. فلا يرفعه الحرف، رفع نه ورکوي دې خبر ته حرف، بلکې په خپله مرفوع دی. ووجیب سره جواب دی. جواب دا دی چې اقتضا د خبریت رفع لرا دا صحیح ده چې خبریت مقتضی د رفع دی، خو یو شرط پکې دی. هغه شرط دا دی چې مجرد به د عواملو نه، او دلته خو مجرد د عواملو نه دی، نو خبریت مقتضی د رفع نه دی. اوس پې پوه شوئ؟ نو دلته رفع د عامل د وجې نه ورکړل شوي. که نفسي خبریت مقتضی د رفع شي نو بیا به په تاسو نقض وارد شي په خبر د کانه. کانه زید قائمه، قائمه خبر دی که نه دی؟ دا ولې مقتضی د رفع نه دی؟ خو ځکه شرط پکې نشته چې هغه شرط چې دی خبریت مقتضی د رفع دی، خو شرط پکې تجرد دی د عواملو نه. او په کانه زید قائمه کې تجرد نشته، نو اقتضا دغه هم نشته دی د رفع. اقتضا د خبریت رفع لره مشروطه ده په تجردو لتخلفی عنها، که داسې ونه کو مخالفت شوی دی د دې رفع نه عنها فی خبر کانه، په خبر د کانه کې. په څه کې؟ خبر د کانه کې. وقد زال بدخولها، او تجرد زائل شو په دخول د دې انا، فتعین متعین شو اعمال الحروف، عمل ورکول د حروفو. په دې ځای پوه نه شئ تاسو؟ فائدتها دا دریم بحث دی. که انه فائده دلته کې څه ده؟ انه فائده څه شی ده؟ انه د څه دپاره ذکر کېږي؟ فائدتها تاکید النسبت، نسبت مضبوطی. نسبت څه کوي؟ تاکید پکې راولي. دویم وتحقیقها خی محقق او ثابتی. ولذلک د دې د وجې نه چې تاکید او تحقیق دپاره راځي، یتلقى بها القسم، مخامخ کېږي د دې سره قسم، ویصدر بها الاجوبه، او جوابونه هم په دې مصدر کېږي، جواب د سوالونو. وتذکر فی معرض الشک،
او ذکر کیږي په میدان د شک کې د شک په ځای کې ذکر کیږي کوم ځای کې چې شک یې هلته خلک ان ذکر کوي مثلو د دې مثال ایک قسم خو تاسو ته پته ده چې جواب ان پکې راځي که نه والله ان زیدا لقائمون دا مقام د تحقیق او تاکید دی نو جواب قسم مصدر شه په ان سره او په جوابونه په دې مصدر کیږي لکه ویسألونک عن ذی القرنین سوال کوي تا نه په باره د ذوالقرنین کې قل سأتلو علیکم منه ذکرا جواب دا دی انا مکننا له فی الارض نو دا انا مکننا له فی الارض دا جواب دی او په ان سره مصدر سه پې پوه شئ یا د شک په مقام کې ان راځي لکه وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین موسی علیہ السلام فرعون ته اے فرعونه زه رسول یم د رب العالمین د طرفه انی رسول من رب العالمین ان یې ذکر کړه ځکه دا مقام د شک دی هغه شک کړی و کنه قال المبارد ویلی دی ابو العباس ته تپوس وکړو ما ته وایي د کلام عربي کې بې فایدې خبرې ښکاري کله وایي عبدالله قائمون بیا وایي ان عبدالله لقائمون تاسو په دې پوه شئ دا څنګه چل دی ولې داسې وایي کله وایي عبدالله قائمون کله وایي ان عبدالله قائمون کله وایي ان عبدالله لقائمون بې فایدې خبرې دي پکې مبارد ورته وایي عبدالله قائم اخبار دی د قیام د هغې نه و ان عبدالله قائمون جواب سائلین عن قیامه جواب د سائل دی د قیام نه په جواب کې خو ان ذکر کیږي و ان عبدالله لقائمون جواب منکر لقیامه جواب د منکر دی د قیام نه او کل کلام مع منکر تاسو ویلی دي یجب توکیده وهذا کلام مع منکر وكل كلام مع منکر یجب توکیده وهذا الكلام یجب توکیده پې پوه شئ وتعریف الموصول دا څلورم بحث دی الذین د دې موصول نه څه مراد نو دی وایي دا تعریف د موصول یا د عهد د پاره دی او یا د جنس د پاره دی اما للعهد چې عهد د پاره شي والمراد به ناسم بعیانهم خلق تی مراد دی معلوم خلق لکه ابو لهب ابو جهل ولید ابن مغیره و احبار اليهود او د یهودیانو ملایان او للجنس یا جنس ته شامل دی هغه کسان چې کفر یې کړی چې هر څوک نو هغه بیا په دوه قسمه دي یو مصرین علی الکفر دي او یو غیر مصرین علی الکفر دي نو چې جنس شي نو دا دواړو ته شامل دی متناولا شامل دی من صمم علی الکفر چې څوک همیشه په کفر پاتې کیږي وغیر نور لرا بیا د دینه غیر مصرین ویستل پسې دی ویستل لا یمنون باندې سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم ته ویستل چې انذار او عدم انذار ورته برابر دی کنه نو غیر مصرین دی وتل ځکه هغوی ته خو انذار او عدم انذار نه دی برابر بلکې د انذار نه پیدا اخلي کړه په خص عنهم خاص کړی شو د دینه غیر مصرین بما په هغه څه اسندلی چې اسناد یې دې ته شوی پنځم باز د کفر لغوي او شرعي معنا والکفر لغتن ستر النعمت کفر په لغت کې د نعمت پټولو ته وایي دې وجې نه ان الذین کفروا مدارک علامه نصفي مدارک کې وایي ان الذین کفروا الذین ستروا الحق عنادا د کفرو معنا په سترو سره کوي واصله الکفر دی په فتحې سره وهو ستر ستر ته وایي ومنه قیل للزارع زمیدار سړي ته وللیل او شپې ته کافر وایي زمیدار ته کافر وایي ځکه دا تخم په پټي کې پټی کړ او شپې تم کافر وایي ځکه چې څیزونه پټی کړ داسې پر پوښ ولکمام ثمرة کافور او دغه ته چې کوم دی څه پلې ده که دغه ته پړچونو ته پړچ چې میوه پکې هغې ته څه وایي کافوره ورته وایي کافوره پې پوه شوئ
و په شریعت کې کفر څه ته وایي؟ انکار ما علم بالضروره مجیء الرسول به، انکار د هغه څه نه چې بالبداهه معلومي راتل د پیغمبر په هغې باندې. نو سوال واردېږي چې کفر شرعي کې انکار ضروري دی چې انکار وایي، نو بیا موږ داسې ولې کوو چې څوک د اهل ذمه لباس واچوي، غیار دا د اهل ذمه علامه ده، هغه داره چې په کپړو باندې سپینې کپړې او دلته پې تور لغه کپړې واچوي، دلته لږ تورې پې وګنډي، توري دلته پې لږ سپینې واچوي، کمې کپړې چې د هغې د رنګ نه بدل بل رنګ پې واچوي، دا د اهل ذمه علامه ده. پې پوه شوئ؟ نو چې تا علامه چا وکړه نو دته موږ کافر وایي، ځکه د خلکو ته ښکاره کړ چې زه اهل ذمه یم. یو او یا چې کم دی بل څه واچول چې هغه د هغې علامه یې ټۍ وغیره یې واچوله. تاسو په دې پوه شئ؟ نو دې ته موږ کفر وایو که؟ او حال دا چې انکار او تکذیب خو پکې نشته که. جواب دا دی چې وایي دا اگر چې انکار پکې نشته خو دا علایم د څه دي؟ د تکذیب دي، ځکه چې څوک تصدیق کوي هغه داسې کارونه نه کوي. وانما عد منه شمیرل کېږي د کفر نه لبس د غیار او شد د زنار و نحوهما کفرا، دې ته کفر وایي لانها تدل علی التکذیب، ځکه دا دلالت په تکذیب کوي. فإن من صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم، څوک چې تصدیق د رسول الله کوي لا یجترئ علیها ظاهرا، په دې باندې جرأت نه کوي ښکاره، لا د دې وجې نه لانها کفر پیان پوسیا، چې دا صحیح نه پیان پوسیا کفر دي، پیان پوسیا کفر نه دي بلکې دا علامې د کفر دي. واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثي، دا شپږم بحث دی. معتزلو په حدوث د قرآن دلته په دې دلیل نیولی او داسې نور آیتونه چې هغې کې د ماضي لفظ استعمال شوی، هغه کسان چې کفر یې کړی دی نو دا خبر شه که نه، حکایت مخکې هو غواړي د خبر نه مخکې، د ان الذین کفرون مخکې دا خلک موجود دي که نه، چې الله ته خبر ورکړی دی. پې پوه نه شئ؟ نو دې نه معلومه شوه چې قرآن کریم حادث دی، مخکې ته څوک موجود دي؟ دا کافران ته موجود دي چې د کومو نه خدای خبر ورکوي. او حادث دې ته وایي که نه چې مخکې ته بل شی، قدیم دې ته وایي چې لا اول له لا بدایت له، دوی په دلیل باندې پوه نسته. واحتجت المعتزله، معتزله دلیل نیولی بما په هغه سبب جاء په القرآن په لفظ د مزي علی حدوثي، په حدوث د قرآن لاستدعای، ځکه دا تقاضا کوي سابقة مخبر عنه، وړاندېوالی د مخبر عنه. نو دې نه معلومه شوه چې مخبر عنه یعنې مخکې عنه د دې نه مخکې دی. جواب دا دی ما ته وګورئ چې دا ان الذین کفروا قدیم دی، څه دی؟ قدیم دی، او تعلق حادث دی. څه شی دی؟ تعلق د حادث سره راغلی. نو تعلق حادث او دا کلام چې کوم دی قدیم شي. په دې خبره پوه شئ؟ لکه علم د الله تعالی په زید عمر بکر باندې دی چې په 14مه صدۍ کې پیدا کېږي که نه دی؟ او دا علم خو د خدای قدیم دی که نه؟ او علم خو د معلوم نه بغیر نشي راتلی. تاسې په دې پوه شئ؟ نو څنګه معلوم خو حادث دی، نو په کار دی چې علم هم حادث. علم ته مونږ قدیم وایو او تعلق ته حادث وایو، چې تعلق اوس د زید او د عمر سره پیدا شو نو دا تعلق حادث. او که ته وایي چې مخکیانه یا معلوم وجود ضروري دی د علم دپاره او د حکایت دپاره، نو جواب دا دی چې وجود په علم د عالم کې، وجود په علم د مخبر کې دا کافي دی. ان الذین کفروا، د خدای په علم کې خو کافران موجود دي اگر چې په زمانه کې نه دي موجود. الله تعالی ته حکایت وکړو، د حکایت دپاره وجود په علم د مخبر کې هم کافي دی. تاسو په دې خبرو نه پوهېږئ؟ مونږ جواب کو چې دا مقتضا د تعلق د حدوث د تعلق دی، لا یستلزم، دا مستلزم نه دی حدوث د کلام لره، کما په العلم لکه علم کې چې داسې دی. بس
درود شریف وایه اللهم صل علی